فل خل په دې کې دوه مړي غیب دي یو گاونډیا لګته هغه غیب دی او یو زموږ زنانه غیب ده 10 بجې ټایم جی جی نو چې کله دا واقعیا کېده نو دا یو غټ توپان دا غټ د یو لوګي و یو دغه بیا په خپل مو ورختا شو او بیا لکه لاړو دا بیا موږ لیدل نه دی چې دا کور بیا سټم کو لکه ورزول دی او د خړې دی بیا موږ رالو نه د کورو نه دا زنانه وي دا کور بیا لکه وړي کوم کې زنانه تللی یو پکې د رحماني شیر نوم لري هغه پکې تللی او یو محمد شاجي صاحب یو دغه لور و جی دا کسانې 5 کسانې وړي السلام علیکم قدرمندو د یوې بلې سانحې د شهیدانو د مزار نه په ګمبد ګوبنو چغرزو نه حاضر یم او دې ځای کې تاسو زما شاته ګورئ تاسو ته به خوړ ښکارېږي اوبه به پکې بهیږي او د دې ګټو شاته به تاسو ته د کور بقایجات ښکارېږي کوم چې د هغه ځای نه واخله ان تر دې ځایه پورې کوم ځای کې چې زه ولاړ او دا پوله ده تر دې پورې د 2 کمرو کور او دا مخته په کته د هغه کور دغه کور صحن او دا مخکې دغه کور پټی و په دغه کور نه چې کوم بره نه د جبهګۍ نه دا فلډ راغی نو 2 زنانه او سره د کور د بنیادونو شاته پته نه لګي چې کنه دې ځکه چرته کورو د هغه سړی چې دی نو هغه ټوټل وړو او دا وخت دغه کور بنیادونه هم نشته د دې کور مشران او د دې کور چې کوم ذمہوار کسان دي د هغې نه دا واقعه ورو چې دغه واقعه سم علیکم جی وعلیکم السلام خپل نوم راته واخله او دا روغه واقعه راته ووایه او دا راته ووایه چې را څومره مړي ستاسو وموندی شو او څومره لا پاتې دي زما نوم شابیر زمان دی زه ګمبد اوسېدونکی یم دا واقعه راغلو تقریبا 15 اګست منې او زموږ په خپله 2 کمرې کورې وړلې او 2 زنانې وړلي یوه نامعلومه ده یوه معلوم شوې ده نو خو دا مځکې زموږ ټولې وړلي جو د اوسه پورې څه دغه لا نشي ترتیب دا کوم چې نه دي میلاو شي د هغې نه شاته پسماندګان څومره ماشومانان څومره هلکان پاتې دي او د کور د خلکو کیفیت څه دی د هغو خو دغه چې دغه 8 ماشومان دي واړه دواړو زنانو 8 ماشومان پاتې دي او دوی دغه نارینه دي نور څه اثرات یې نشتي دغه یې نشتي او دغه تور غره پورې موږ وګرځېدو دغه یوه موږ ته میلاو شوه یوه میلاو نه شوه پته مې دي چې مړی به میلاو شي خورا پته مې دي خو هغه تم هم د صداقت دي چې اوس که نه ټایم هم پوره وشو دغه شی به اوس که نه اوس بیخي څه دغه نشتي حکومتي مرسته تر کومه حده پورې شوې ده کوم چې حکومت اعلانات کړي که هغه د مړو دپاره دي که هغه د کور دپاره دي او ستاسو خو بلا شی ځمکه چې دی دا هم شدریابور شوې ده بیا ستاسو کور اوس هم په خطره کې دی شاته نه هغې ته چې بیا سیلاب راشي نو دا باقي هیټ کوي د دې باره کې څه ستاسو رابطې څه شوي دي حکومت څه مرسته کړله نو په دای کې خو حاضرو ساتې دغه رالیږل وي سټریټۍ 2 رالیږل وي دا ځون تاسو نو دا سټریټرو دغه کړي که نه مړو لپاره رالیږل وي او بیا وي تاسو له موږ سټریټر رالیږو وي د اوبه به ستاسو ناړو وي دې ځای کې به دیوال لکه وي که نه نو اوسه پورې څه دغه نه دی کړی او نن مې ته بیا کال کړو نو هغوی دغه د لیګو سټریټۍ د لیګو د اوبه د خاړه وي او دغه چې دغه یو مړي ته پیسې میلاو شي د حکومت ته طرفه او بل ته لا څه چیک نه دی میلاو شي نو هغه هم نن وي چې دا به ته میلاو شي وي او د کور دې ځای ته پټواري یا مله راغلی هغې د دې رجسټریشن کړلی نو پټواري خو نن خلا پورې نه دی راغلی پټواري ایسي صاحب راغلی دا نور موجوده حکومت والے دي راغلي دي که نه 2 درې پیرې راغلي دي او دغه اوسه پورې لا پټواري نه دی راغلی دې ځای کې اوس تاسو د ځمکو کومه حدبراري چې د هغه واضحه ده واضحه ده خو هر سړي ته پته ده چې اوبه زموږ نه په اخوا وي اوس کوم کور چې وړلی که نه د هغې کور په لکه د دې بل کور سره په دیوال منې اوبه بهیږي هغه کور خو معلق دی نو اوبه اوس بیخي زموږ په دغه منې دي که نه او خړ خو ورته دا خو د ټوله زموږ مځکه ور سړي ته معلومه ده او دا خړ زموږ د دې کور نه ښکارېدو هم نه اوس د هغې سره په برابر دی 2 ټوک مطالبات څه لرئ اوس خو دا حکومت دا مطالبات لرو چې اوس سلیټري موږ له راکړي چې د اوبه زموږ نه واړوي او دا مځکه زموږ په خل کړي بیا دې موږ له د کورونو څه بندوبست وکړي دا کور په خطره کې دی بیا هم کې سړی نشي پاتې کېدی نو اوس د دې کورونو بندوبست یې موږ له وکړي که نه ځکه چې دا په کاته ټول مځکې خوړ پې له پاسه دی اوس نو که معمولي خوړ لا شي خو دا نه بچېږي لکه
نو موږ د همزه کورونو څخه بندوبست وکړو مځکه ډېر شی د مځکه بوله ورکړو هسې دغه نشته خو چې موږ له د کورونو بندوبست رالو کړي خپل خلک اوس موږ په سکول کې پاتې کېږو په دغه سکول کې پاتې کېږو ګورئ موږ 3 کډ یو دا ټول په دغه سکول کې پاتې کېږو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خپل تعارف راته وکړئ او دا واقعه راته بیان کړئ چې دا واقعه کې دا تاسو کوم ځای کې وای تاسو ولیدل. زما نوم نصیر عالم دی د ګمبد سره مې تعلق دی جی. او دا واقعه چې کېدل زه دلته هغه کې ولاړ وم جی نو کله 9:10 بجې ټایم و جی جی نو چې کله دا واقعه کېده نو دا یو غټ توپان دا غټ لکه یو لوګی و یو دغه و بیا به په خپل مو ورخطا شو او بیا لکه لاړو دا بیا موږ لیدلی نه دی چې دا کور بیا سټیم لکه غورځولی دی او دغه کړی دی نو بیا موږ رالو نه دلته کور و نه دا زنانه وي او دا کور بیا لکه وړی وي. د دې د زنانه کوم ځای موندلې وي؟ د دې هغه یوه لاپته ده او لا اوس هم لاپته ده؟ او لاپته ده یوه په تورغر کې موندل وه. هغه هم په تورغر کې هم په تورغر کې دي. ښه جي. بچي څو پاتې دي د هغې څومره پاتې دي؟ بچي خو د هغې خط ټبر چې هغه 15 بچي دي او 15 بچي دي پاتې شوي دي او د دې بل شرب 4 بچي شرب دي. ښه جي. ښه زنانه دلته دونګه تندارانې وي. څو بچي پاتې شوي دي د څو عمر دي بچي؟ په زوره خبره کوه. یو به 8 سالي بل به 15 نور بیا واړه دي ډېر واړه. قدرمندو تاسو د دې خبرې واورېدلې او د دې د ماشومانو سره چې زموږ خبرې وشولې نو خبرې تاسو ته ځکه نشم پیش کولی چې درد لاله سیوا کېږي خو زموږ د بنیریانو نن سبا دغه یو کار دی چې څو لاشونه دفن شو او څو ته انتظار دی. میاشت تېره شوله د منیر غم د سیلاب غم له هغسې ختم نه دی. د دغه کوره د دغه ځایه یو ځوان او یو پیغله زنانه تر دا دمه پورې لاپته دي او د دې باقي کور چې دی 2 کمرې کور خو د سره نشته د هغې بینشونه تاسو ته ما وښول چې په کوم ځای کې پراته دي خو دا باقي کور په خوا باندې دغه خوړ بهیږي او که خدا نه خاسته نن بیا ورځې رالي او دغسې بیا دغه راشي نو دا باقي کورونه به هم د منځه اوسي. د دغه خلکو مطالبه ده چې زر تر زره د حکومت د ټولو نه اول د دغه خوړ لار چې څنګه پخوا وه هغه خالي کړي او د کورونو نه د خوړ واړی چې باقي کورونه محفوظ شي. او دویم د دې لپاره دی دا وخت په سکول کې پاتې کېږي نو د دې نور ځمکه شته هم په هغې کې د زر تر زره د دې لپاره د کورونو انتظام وشي او کوم کسانو ته چې د مړو پیسې نه دي میلاو شوي نو حکومت ته هغې ته د مړو کې زرش جاري کړي چې هغې په خپل ژوند بیا دوباره بحالۍ طرف ته بوځي. د وخان جانان وطن نیوز ګمبد چغرزي.